دا سورہ نساء آیات نمبر 29 اور 30 پارہ نمبر 15 اور رکوع نمبر 92 آیات کریمہ کی دا علماء مفسرین دا وینا مطابق ځان د حرامو ساتي هغه کو د مال سره تعلق ساتي او په د بدن سره د حرامو نه ځان څخه کوي ساتي دلته دی آیات کریمه کی ترغیب د تجارت دا او معنا د هغه ترتیب د مال د حصول د مال نه چې کوم طریقه حرام او ناجائز ده اول پکې نه دا ذکر کوي چې تاسو به یو بل قتل نه کوئ دا ظلم دی او په دې باندې الله کریم په کوي د دې مخکې سره ثابت شو مال پالو کې دن نه وي مخکې آیاتونو کې ممانعات او منع د محرماتنا د هغه نه چې کوم تعلق ساتي د بدن سره نن آیات کریمه کې هغه محرمات ذکر کړي چې تعلق ساتي د مال سره هغه نه ځان ساتل پکار چې کومه طریقه د حصول د مال په انا جایز او باطله طریقې د هغه نه ځان ساتي او چې کومه جایز ده هغه تاسو یې ولې عمل وکړي او ترغیب دی پکې تجارت یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تاکلوا تاسو مخور اموالکم مالون د یو بل بینکم بخبل منس کې بالباطل من روا سره په غلط طریقې سره په ناجایز طریقې سره ناجایز طریقې سره د یو بل مال تاسو مخور لکه رشوت سود شو دغشان د جواره او دغشان په زنا باندې پیدا کیږي دا ټولې طریقې سری دا ناجایز وای تاسو په دې طریقې سره مال پیدا کول او د مال پیداګیر مکوي چې کومه طریقه سره باطل او ناروا هغه نه ځان وساتي زیاتره خلک په معاشره کې سودي نظام روان کړي او هغه له چې په ژوند کې ډېر رشوت ته او هغه له ژوند کې زیاتره خیر بونس په بل څه ته کوي او زیاتره د خلکو د سود ته بونس ورکړي او بونس بل څه ته یا غم پکې ابد او د بعض خلکو د سود له نوم څور کړي بونس او څو کته منافع وي څه منافع رشوت له نوم بچو ور کړي الکه 14 پر پیسې څه ور کړي او وړي کې له بل نوم ور کړي بوتل نه پر پیسې ور بوتل دا ټول طریقې ناروا دي سو کان اندر پلے پیژنه اندر پلے دا یو طریقه غیر کستونو اجائز ده او هغه کې با خبره د مالک او چې کوم څه اغستو والے چې کوم سړی دی دا غي مس کې خبره ښکاروي ښکارا لایک کستونه کې بیا چې نو ګنا نشته دا اندر پلے او دا سود دا ټولې طریقې چې دا غلط اوس یو بل طریقه د خلکو په موبایل کې اول څه چاناوره ده سلاکان دې د زما خیال د موبایل ترتیب کړی 2000 په ما هل چې کې روزانه ولا بیا 200 یا 300 ورته ما خپل استاد ته ویلو کنه یوړې درو ورځې باندې کې چې ماته اوس پیدا شګرې ما وته وی
میزګات ته خو سورج انتظار وکړي دا شی وزي پیسې ته نه جمع کړي او لاړ ډبل شا کار وسو یو دا کار غلط دی او یو غلط دی پیسې جمع کولې پیسو بسې پیسې بای هینډ یا هر طریقه دا سودي نظام دی وای موږ په تجارت کې تاسو په درشه تجارت کوي خبره به تجارت شوې بیا جایز ده خیر نو دا مختلفې طریقې د خلکو ریستي دي الله دې رحم وکړي او وساره د پاره چې نو عجیب عجیب خلک استعمال دي الله کریم فرمایي دې نظام ساته دا حلال سوچو کې الله کې متاو سره کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا تاسو مخره دا کله مراد اصول د چیز دي اصول لا تاکلوا تاسو محاصله اګه بیا دا خوراک چې په اسکا کې کنه غدي هر څه چي دي اصول کله مراد لا تاکلوا تاسو مخه یو سړی و چې لکه خوراک نه کوي ځان له باتروم جوړوما اجره په جوړوما دی خبره یا یو سړی و چې دا خوراک څنګه ما وروړي ا دې نه مراد پیسې دي نو نه دې مراد اصول دي لا تاكلوا تاسو مخره اموالکم مالون یوبل بینکم خپل میاس کې بالباطل فنا راو طریقې سره په غلط طریقې سره دې نه ودا ساته الا مگر ان تكون کوي دا معاملہ کوي دا معاملہ الا ان تكون تجارت کوي دا معاملہ تجارت الا مگر ان تكون کوي دا معاملہ تجارت نبیا خیر دے تجارت ہی بیا خیر عن تراض منکم فرضا استاسو باندې تجارتو نبیا خیر دے څوک خلک فرضا باندې څوک کوي خلک فرضا کوي راشن دانور غلط افعال دي دا په فرضا باندې دي جبر باندې دي خدای دا فرق کل نصوص په قران کې شته کنه قران کې نصوص حرام دي زنا حرام ده په کل نصوص ته په خپل خبر شته الا مگر ان تكون کوي دا معاملہ تجارت عن تراض فرضا منکم استاس باندې نبی خیر دی بیا خیر تجارت وکړه بهترین امرونه کې چې نه راغا یو چې صنعتکار چې ورته دستکار چې ورته د خپل لاس په مهنت دا پاک مال دې نه مخکې مالی غنیمت دی مالی غنیمت پاک مال بهترین صفا مالی غنیمت دی یا بس بیا دستکاری د خپل لاس په کم مهنت دی بیا تجارت دی او بعض روایت کې تجارت ایک نمبر باندې راغلی مالی غنیمت په تجارت راغلی او د کچرته وې د رزق سل دروازې شي یو کوم سل دروازې الله په تجارت کې درسه تجارت بهترین څه دی د خپل صفات دي نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه وسلم خپل تجارت کوي او خدیجه رضی الله تعالی عنها تاجر زبردست تجارت ماشاءالله تجارت دا د صفات د خپل کار او دې الله برکت دې ایم اخلي قام خاطب لیکن بیا الله کریم برکت مزه تجارت او روزگار مثال د معشوق دی اوله به ته خرچه کې نه پته نه لګي لګیا وي ډېر پورې لګیا وي په یو وخت دا سړي بیا با دا ډېر پیدا ده د معشوق باندې ول خرچه کې خرچه وکړي کې لګیا وي عزت شل کاله 22-25 سال پورې اخره کې بیا څه شي په خپل خود لري بیا وي بابا له پیسې ورکړي چا ورکړي بابا او خيار زوی هغه چې خپل بابا ټولې پیسې ورکړي هغه یو دغه او څه وی یو ډیپټي کمشنر سره او دا هغه زو دا هغه اسسټنټ اسی او ډي سي دا ډي سي دا اسی او دا ډي سي دا ځوان غټه هدي دي الله دا سټول کې کوم چې دا یان ته پتا نوې هغه بابه وی چې دیماله پیسې نه راکې زماده چې کا تنخواه ولې ما تنخواه نه راکې نو وی چې بابا نه څو زماده تنخواه ده دا په تنخواه ده څه
وای بس منځ کې یو عالم ناس هغه ته چې بچی داسې کار وکړه پلار نسي کې برکت ټوله تنخوا تروړې بابا لاس کې څومره ستا تنخوا ده 1.5 لاک ټوله والا کېده داسې او دا بابا یې 2 لاکه ده د سبا له راشه ورته یې مال یې 2 لاک روپۍ راکړه تا له 2 لاکه ده څه یې کوي هغه به څه کوي خو خوشحاله به شي زړه به یې روغ شي نو ورکړه ټولې په سبا راته بابا والا پیسې راکړه د هغې په 2 دیوال تا ته به چې راشه وال منع نه کوي خوشحالېږي البته نو خيار زوی هغه دی دا مشره ته بوټه وایي بوټه چې دا بوټه د چا په لاس بابا په لاس بابا به وروږي تا ته به دعا کوي خوشحاله ده نستا مال کې جن کې رزق وي برکت الا ان تكون تجاره الا مگر ان تكون كذا ما ولا تجارت سوداګری عن تراض منكم برضا تاسو باندې نبي خیر دی او بل نه ذکر کوي ولا تقتلوا انفسكم تاسو موجنه یو بل لرا درې ولا تقتلوا انفسكم خپل مطلب سبب سره تعلق نشته ولا تقتلوا انفسكم دا خبر مخینه یو کوته کړه خبر سره روانه تجارت او مست بکی ولا تقتلوا انفسكم د دې کې یو باریکی پراته ده چې کله د پیسو د حصول طریقه غلطي او باطله طریقې سره انسان بیا کم طرف ته تتن طرف ته خط واره طرف ته خامخازي سودي نظام کې انسان خامخازه طرف ته رشوت کې زور زیاتی کې غلط طریقه کې بیا یو بل وجه کړ دې کې چې خبره کړو تیرا باریکی پته ولا تقتلوا تاسمو جايو بلرا ان الله بشك الله جل جلاله كان بكم فتاسمني رحيم رحم كون رحم والا بس تتا او اذا بلم يما ومالا بخلا قبر يا ايها الذين امنوا ايمان ولو لا تقتلوا تاسم حاصل مخر اموالكم ملون يوبل بينكم مخبل مسك بالباطل فنروات بتوسرا الا مگر ان تكون كذا ما ملا تجارتا سوداګری تجارت عن تراض فرازا من مستاص بعد نبي خير دي ولا تقتلوا انفسكم موجه تاسيو بلرا یا کنه ظاهری معنا مراد ادام پټ ګنا دا یو بل قتل دا باندې کوي ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ارناګه دی ان الله بشک الله جل جلاله كان بكم رحيما دي پتا سبحانه مهربانا اللهم صل على محمد وعلى ال كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله زمن رادش يا الله كريم رحمه الله انك وسلام مشاران كشاران جوانا الله دي رجل كما الحق بركتنا واجب زمن رادش رب حاجا صاحبان حق روایت دعا وکړو چې الله ټول حقونه قبول او زمونږ درس مرګره حاج جان الله سے دې بهر روان دي نور دې کړي کې مشران خبرې دې سي الله تعالی او دې کا کړ دې زموږ حج روان دي حج دعا وکړو ته چې الله کریم ټول سفر خیر سره او الله کریم ته قبول منظور کړي درف حاجا صاحبان دي الله ټول حقونه قبول منظور کړي زمونږ راځي شرابه الله موږ بولته کې بار بار سره د آدابونه سره ستاسو درته نه رب صلی الله علیه وسلم